په دې نوې حکومت چې راغلی په دې کې ما تقریبا 35,000 روپۍ زما تاوان وشو. دلته ووټ مې ورکړی هم نه دی سره، خو دې والا مې ورته دا خو کړی چې دوی د بیا ځامن چې دی دا به بلکل ګراني د ډېره زیاته چې دې ګرانۍ باندې زور ورکړی شي او دا کابو شي غریبو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. تیل باغت به 3 روپۍ ګران کو خلکو په بازار پر ډوډۍ تړلې سبې کول اوس په یو میاشت کې 80 روپۍ پټرول ګران شي او عوام نه راوځي. الله عوام د همدردۍ ټول د وقار خان د مرګ په وجه باندې د خان نواب خان بدل مولا به انشاءالله چې کامیاب وي او کامیاب وي. پی ټی آی عمران خان بل چاله نه منګه د ووټ نه بیخي انکاري شو، ولې چې کومه دی هغه هم مطلب منګه ووټ ورکړو ګراني هغه خبره هغه زه یم د دې تحصیلي کابل او زموږ په ټانچکۍ اوسېدونکي یو پی ټي آی له ووټ ورکړو، بل چا له ووټ نه ورکړو. یاره نه شو ورکولی ووټ بس د زمونږ د کلمې ورته کړي نو نه ورکړو. بهر څه ماشاءالله روډ زمونږ برابر شو او اوبه زمونږ برابر شو، بجلي زمونږ برابر اوس موږ ته بجلي نشته. په دې نوې حکومت چې راغلی په دې کې ما تقریبا 35,000 روپۍ زما تاوان وشو د دې د وجې نه. هم بیل ورکوم هم بجلي نشته راته. یاره مونږ خو یو باره د دوکانې باندې او دلته مې دا ګاډۍ ویستلې ده که نه، نو چېرته ووټ مې ورکړی هم نه دی سره، خو دې والا مې ورته دا خو کړی چې دوی د بیا ځامن چې دی دا به بلکل به ولګه دې نه علاوه بل چا له سره نه ورکړو. بدل مولا ودرېږي هغه له به ورکړو، ولې چا له دې دی او نور لکه دا نور چې دي نو دې خو را سره دا چلو کړو چڼو ته یې کېنولو. پی ټي آی خو ښکلی حکومت وکړو، بیا ته مطمئن چې را روان حکومت بیا دا غوره شي. ووټ به انشاءالله عمران خان له ورکوو. زما نوم دی عمر علي، زه د محمدبیک یم او دغه ووټ به عمران خان له ورکوو. اول خلکو یې دا ګراني ده، تیل باغت به 3 روپۍ ګران کو خلکو په بازار پر ډوډۍ تړلې سبې کول او احتجاج دا به کاوه. اوس په یو میاشت کې 80 روپۍ پټرول ګران شي او عوام نه راوځي. موږ دا غواړو چې راوتلونکی ووټ چې دی عمران خان له ورکوو. ووټ بلا خلک ودرېږي، خو موږ دا وایو لکه ګراني د ډېره زیاته چې دې ګرانۍ باندې زور ورکړی شي او دا کابو شي غریبو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی چې د دې دپاره لږ شعور او عقل او انسان خدای ته رجوع کړي. چېرې دا ګراني د ورځ ته ورځ تیل ګرانېږي، اوړه ګرانېږي، غوړي ګرانېږي، دا د مزدورکارو خلکو په وس کې نه دی. نو دې مشرانو ته زما دا درخواست دی چې کم از کم ته دې دپاره فکر او سوچ وکړي، دا عوام چې کم دي دا غریبانان دا مهنګایي دا بوج نشي اوچتولی. موږ خو دلته زمونږ وقار خان چې کوم وفات شوی و هغه به ځای خان نواب صاحب ولاړ دی او موږ هغه سپورټ کوو او امید د ربه دی چې انشاءالله ځکه هغه ډېر یو بهترین یو ډېر بې ضرره او یو ډېر زیات خوږ انسان دی. د نورو په شان دوړو ویشتو والا نه دی چې یو دوړه ولي او بله دوړه ولي او مطلب دغه والا نه دی که نه. نو موږ خو ټول دا دغه کوو چې انشاءالله عوام د همدردۍ ټول د وقار خان د مرګ په وجه باندې د خان نواب خان. زما نوم وسیم خان دی او زه د کانجو چوک اوسېدونکی یم او را روان چې کوم د پی کې 7 پر سیټ باندې کوم الیکشن دی نو زه به خپل ووټ چې دی د وقار خان تره خان نواب له ورکوم او د نیشنل پارټۍ به فول سپورټ کوم. اوله خو منګه د ووټ نه بیخي انکاري شو، ولې چې کومه دی هغه هم مطلب منګه ووټ ورکړو ګراني هغه خبره هغه حل نه شوه. ګرانۍ د حد نه سیوا شو، اوس د غریب نور څه لار نشته، خو مطلب ووټونه خو موږ د سره اوس نه ورکوو، د ووټونو سره زموږ څه کار نشته او نور مطلب الله دې خیر کړي. زما نوم ظاهر شاه دی او بس موږ دلته په کانجو په دې چوک کې ولاړ یو، دلته ځان غریبي کوو، سودا مودا خرڅو او انشاءالله تعالی چې د چا په نصیب کې ووټ به هغو له ورکوو. او په دې موجوده حالاتو باندې خبره داسې ده چې دا هر شی ګران دی، ټولو خلکو ته تکلیف دی. موږ حکمرانانو ته دا درخواست کوو چې د الله د رضا لپاره د هر څه چې دي په دې ګرانوالي نه ښکته راکوز کړي او ورځالي. انشاءالله بدل مولا را روان دی که نه او انشاءالله موږ به خبر ټول حمایت چې کوم دی کومه غریبه طبقه چې کوم ده د ما په شان کومه طبقه چې کوم ده که نه هغه به انشاءالله موږ د دې مراد سید او دغه باندې مینې باندې او لکه د بدل مولا شو سید خان شو که نه دا کامیاب شوي دي او انشاءالله دا زما امید دی چې بدل مولا به انشاءالله چې کامیاب وي او کامیاب وي. زه د ټاونشپ یم، حبیب نوم مې دی او د پی ټي آی لپاره روان ووټ ورکوم بدل مولا صاحب له انشاءالله که خیر وي. پی ټي آی عمران خان بل چاله نه، ولې چې هغه د قوم له پیدا ورکړي، څونه کارونه یې وکړي د خلکو ته، صحیح ده، خو بیا هم د غریب دپاره کوشش کوي. اوس موږ وایو چې الله دې بیا راولي.
روان نوټ په ان شاء الله عمران خاني موږ د دې کانجو شو کې دا کوم کباب کړه دلته کاروبار کو او دا کم پی ډی ایم حکومت شروع د ډېر مهنګای راغسته هر بیره 30 روپۍ لیټر دی کېږي ډېر زیاته مهنګای راغسته او د وړه دی هغه را 8000 روپو ته وخېجول زما خپل رای دا چې زه بالکل چې هغه ځوانان هغه دکانداران کامیاب دي چې دې بحث مباحثې نه بچي او یو طرف ته کینی او چې کله ووټ راځي ټایم ورکوي او کني مکمل خاموشي اختیار کړي راوړي راځي ګرانی کومه تور د یو انسان د غریب سړي سره دا غني شي چیرې دا غریب څه کوي د بس کیږي خو ایته ولې دلته دا گاډي لګول ولې دا کاروبار شروع کړي د دې نه ته قلار شه دغه زموږ سره انسانیت دغه زموږ سره سلوک دي موږ به ووټ مبارک څه چالو وسه چالو